अस्सलाम वालेकुम उम्मीद लरम چې خبره د خپل پایتن کورس چپټر 3 پارت 2 او دا غي ټاپک چې کوم نن دی نو هغه د موږ سره لوپس ان پایتن اوس یاد ساتئ چې موږ تیر چې کوم دا چپټر 3 کې موږ سٹارټ کړو د دې نو مو کنټرول سټرکچر او کنټرول سټرکچر کې چې کوم دي نو لوپس چې کوم دي د کنټرول سټرکچر حصہ ده اوس کنټرول سټرکچر تاسو ته ما ویلیو کنټرول سټرکچر اوس تاسو خو ما ویلي چې کنټرول سټرکچر چې کوم دی نو هغه دوه حصو کې ډیوایډ شوی دی یو ډیسیژن میکینګ دی کوم کې چې مونږه اف ایلس او اف سټرکچر دی یا اف ایل سټرکچر دی یا ملټیپل اف ایل سټرکچر دی ٹھیک شو نو هغه کې مونږه کنډیشنز د کوچ یو کنډیشن ټرو دی یا فالس دی او دا په بیس باندې زموږ پروګرام چې کوم دی نو هغه یو ډیسیژن اخلي چې ویدر چې آیا دا کنډیشن ټرو دی نو دا به ایگزیکیوټ کوم او یا کنډیشن فالس وي نو سبا ایگزیکیوټ کوم نو پاره باندې مونږ ډیټیل بحث کړو اوس چې کوم بل کنټرول سټرکچر مونږ سره دی نو هغه لوپس اوس لوپس مطلب څه دی یو داسې سیس فرض کیږي یو بار بار یو سیس کوم زما په پروګرام کې ما سره فرض کیا یو ډېر سمپل اگزامپل درکما زه وایم چې خپل نوم پرینټ کوم لس پیری اوس که خپل نوم لس پیری پرینټ کول غواړم ٹھیک شو نو پرینټ سټیټمنټ باترو باندې مزه خپل نوم لس پیری پرینټ کوم او که څوک ماته وجیرا ته دا نوم چې کوم دی خپل دا نوم پرینټ کې دا ته لس زر پیری پرینټ کا نو که زر پیری دا پرینټ کوم نو ټولرز بځای کم او کې دي چې کمپلیټ هم نکړم او که فرض کیدا لز زر نه دا بیا لز زر پیری دا بیا لز زر پیری بیا بس کوم یا فرض کیا ما سره یو ډیټابیس کې چې کوم دی یو ریکارډز پراته دي فرض کیا هغه ریکارډ چې کوم دی هغه لیټس سے 5000 روز دي ٹھیک شو او 5000 روز چې کوم دي زه 1 بای 1 چې کوم دي نو هغه زه اکسس کوم دا خو به ټول راز ځای کوم ٹھیک شو بلکې ټول راز کې دي چې تاسو سو سورز زه په کم ځای کوم او هغه به یو لاین باندې اکسس کوم نو د دې لپاره موږ چې کوم دي نو موږ وایو چې یاره کم یو سیز بار بار کیږي نو هغه بار بار کیدو لپاره چې کوم دي نو موږ کم سټرکچرز یوز کوو لوپس یوز کوو او لوپس مطلب څه دی ریپیټیشن ٹھیک شو نو یو سیز موږ ریپیټ کوو بار بار نو هغه لپاره موږ لوپس یوز کوو اوس پایتن کې چې کوم دي موږ سره دوه قسمه لوپس دي یو ته وایي فور لوپ او بل ته وایو وایل لوپ اوس فور لوپ چې کوم دی نو کله چې مونږ ته فکس نمبر اف یعنی کې مطلب ماته وایم چې زه يم چې یاره لس پیری دا کار کوم نو دې مطلب دا دی چې فکس نمبر اف ریپیټیشن دی فکس نمبر اف ریپیټیشن دی خو ماته پته نه چې یاره دا لوپ څومره پیری چلیږي او یو خاص کنډیشن چې میټ شي نو دا لوپ دی یا ټرمینیټ شي یا دا لوپ دی هغه ټایم پورې کار کوي نو کله چې دا صورت زه لوپ یوز کوم او فور لوپ نو هغه کې ماته پته وي چې یاره دا به دا لوپ چې کوم لس پیری چلیږي دا به یا دا کار به لس پیری کوم او که فرض کې ماته داسې دغی چې یاره زه وایم چې یاره یو کار دی او هغه ماته پته نشي څو پیری کیږي فرض کې زه د کیبورډ نه زه یوزر ته یم چې یاره خپل یوزر نیم انټر کا اوس هغه یوزر چې کوم دی نو هغه خپل ایمیل بار بار چې کوم دی انټر کوي او هغه غلط دی ٹھیک شو بار بار لکه مطلب فرض کې زه ته یم چې یو ما سره یو انټرفیس دی یا یو ویب اپلیکیشن دی او هغه کې تاسو ته یوزر نیم دی ٹھیک شو اوس یوزر چې کوم دی دا الریډي اکاؤنٹ جوړ دی خو بس وجه د وای د فرض کیا سوجنا هغه چې کوم دی نو خیر زبر مو سکیورټي طرف ته دی وخت نظم او فرض کې زه یم چې هغه خپل ایمیل چې کوم دی هغه بار بار ټایپ کوي خپل ایمیل ټایپ کی او هغه غلط شي خپل ایمیل ټایپ کی او هغه غلط دی لکه مطلب په ډیټابیس کې چې کوم ایمیل دا پروت دی هغه سره میچ کیږي نه نو زه یم چې یاره ما ته پته لګي چې یاره دا یوزر چې کوم دی د خپل ایمیل کله دا ټیک کوي یا ټیک ایمیل بچي ٹھیک شو نو د هغه لپاره ما ته چې کوم دی فکس نمبر اف ریپیټیشنز باندې یوز کوم زه وایل لوپ یوز کوم چې یاره دا تر څو پورې چې خپل دا ایمیل صحیح نه ټایپ کړي د همدا سکرین ورکوي چې یاره دا ایمیل غلط دی او دا صحیح ټایپ نو موږ ته پته نه لګي نو دې کې چې کوم دی موږ وایو چې when دا سی په ولیکم چې when the number of repetition is unknown when the number of repetition is unknown ٹھیک شو چې کله نمبر اف ریپیټیشن unknown وي نو هغه لپاره موږ وایل لوپ یوز کوو چې کله نمبر اف ریپیټیشن نون وي ٹھیک شو یا فکس نمبر اف ریپیټیشن هغه لپاره موږ فور لوپ یوز کوو اوس که تاسو ته دا وایم چې یاره د دې فور لوپ چې کوم دی نو یو جنرال سینټیکس دی نو د فور لوپ جنرال سینټیکس چې کوم دی هغه دا دی موږ ولیکو فور بیا دا یو کنډیشن لیکو ٹھیک شو چې دا لوپ څو پیری چلیږي بیا موږ کالن واچو کالن دا مطلب دی چې د دې لوپ چې کوم دی دا باډي سٹارټ شو د دې لوپ باډي سٹارټ شو دی به د دې لاین نه شروع کیږي رومبیل دغه نه شروع کیږي دی به کله موږ ډبل کالن واچو نو دی به اتوماتیکلی چې موږ کله انټر کو نو دی به د نیکسټ لاین به کوم دی نه سٹارټ کیږي فرض کیا که تاسو دا کالن واچو دلته نه سٹارټ کوي نو دا به ایرر میسج وي ځکه چې د لوپ باډي چې کوم دا هغه به همیشه د یو ټاب شفت کوي پکې یو ټاب شفت کوي پکې ټاب چې کوم دی ټاب بیسیکلی چې کوم دی نو تاسو په خپل کیبورډ باندې وګورئ یو ټاب بٹن دپې دا ټاب چې کوم دی که تاسو یو پر خلک فرض کې تاسو په
دغه کې مایکروسافټ ورډ کې او تاسو کرسر دلته کې دی تاسو کرسر چې کوم دی دلته کې دلته رائټینګ سٹارټ کوي او ته یې دلته رائټینګ سٹارټ نکم زه یو ټاب ورکم چې کله تاسو ټاب ورکې بیسیکلی یو 8 کریکټرز یا یو 8 دغه چې کوم دی 1 2 3 یو 8 کریکټرز شفت په واخلي یا یو 8 کریکټر ټاب بیا سور دی دغه شي نو تاسو به سپیسز راشي 8 کریکټر سپیسز به راشي دي د ټاب وي یاد ساتئ چې یو ټاب چې کوم دی د 8 سپیسز برابر دی وایټ سپیسز ورته وایم وایټ سپیسز نو دا چې کوم دی مطلب دا دی چې دا وایټ سپیسز دي 8 وایټ سپیسز او دلته زموږ د لاین چې کوم نیکسٹ لاین دی یا د سټیټمنټ چې کوم دی په فور لوپ په باډي کې نو هغه دلته نه سٹارټ کیږي ٹھیک شو نو دا یا صورت بیسیکلی یو دا ایکسپلینیشن ہو چې دا فور لوپ کنډیشن لکه مطلب چې کوم پرټیکولر کنډیشن دی چې څومره پیری به دا لوپ ریپیټ کیږي او بیا به موږ د هغه باډي لیکو اوس په باډي کې چې سم کې دي شي راځي چې خپل اومکه آنلاین اډیټر ته لړ شو او دا پروګرامز ټایپ کو فور لوپ څنګه امپلیمنټیشن فور لوپ کو او بیا به وایل لوپ امپلیمنټیشن کو بیا تاسو ډیفرنس په پکې یا دغه هم ته پکې پته ولګي چې ډیفرنس پکې څه دی په فور لوپ کې او په وایل لوپ کې देखिए بس یو فور لوپ کې بس یو رینج فنکشن یوز کوم ٹھیک شو رینج چې کوم دی نو ما سره یو فنکشن دی رینج چې کوم دی نو ما سره یو فنکشن دی چې دی کې بیسیکلی دا یو نه والا تر 3 پیرامیټرز پورې یو نه والا تر 3 آرګومنټس پورې د موږ سره هغه دغه کوي اوس آرګومنټس ته وایي چې کله موږ فنکشنز وایو کنه چې کله موږ فنکشنز وایو نو تاسو ته زه ایکسپلین کوم چې دا رینج څه مطلب شو یا دا رینج فنکشن څه مطلب شو دې ته موږ د وخت موږ ته پایتون چې کوم دی بلټ ان فنکشنز راکړي دي او هغه بلټ ان فنکشن چې کوم دی موږ په خپل پروګرام کې یوز کولی شو څنګه چې لینث فنکشن دی څنګه چې پرنٹ فنکشن دی څنګه چې انپوټ فنکشن دی څنګه چې ټایپ فنکشن دی دا شان رینج هم یو فنکشن دی دی بیسیکلی څه کوي یو 3 آرګومنټس یو نه والا 3 آرګومنټس پورې هغه ایکسپټ کوي خامخا یو آرګومنټ مینیمم یو آرګومنټ خو خامخا ورکړي نو راځي چې خپل پروګرام کې موږ دا وګورو چې یار دا وسنه کار کوي نو زه خپل آی ډي ته راشم نو زما آی ډي چې کوم دلته کې دا ٹھیک شو لوپس باندې ما الریډي چې کوم دی یو فایل کریټ کړل loops.py او یو سمپل پروګرام لیکم په فور لوپ باندې ٹھیک شو او دا بس سکرین په تاسو لګټ کم چې تاسو ایزي طریقې سره کتی شي او دا بس تاسو کوم ها اوس موږ راشو دلته خپل پروګرام ته او کې موږ وایو چې یاره سویم for them چې x value چې کوم دا زه یو x value define کوم یا فرض کې i value define i is equal to them چې 0 ٹھیک شو او مطلب i is equal to 0 مطلب دا چې 0 ما i ته اساین کړ دی وخت چې کوم دی نو ما یو ویریبل کریټ کو او دا غینم دی i او هغه ته ما 0 اساین کړ بیا د چې for i in اوس ان چې کوم دی یو کیورډ دی څنګه چې for یو کیورډ دی دا شان ان یو کیورډ دی یاد ساتئ چې کله کیورډ شي دا شان څنګه چې for کیورډ دی in کیورډ دی if keyword دی else keyword دی دا شان نورم keywords دی موږ سره بیا for example break keyword دی continue یو keyword دی نو دا چې کوم دی نو دا keywords دی دا موږ as a variable نشو یوز کول دا یاد ساتئ دا خبره مطلب زدا سي نشم کولې دلته کې زولي کوم چې for is equal to 0 for یو variable نشي کېږي یا یو keyword چې کوم دی هغه variable نشي کېږي یاد ساتئ زم چې for I in range اوس range function ما یوز کو زم چې را لس پیری زه یو سیزو لیکم سولیکم یو لاین پرنٹ کم لس پیری اوس فرض کې یو لاین ما پرنٹ کو لس پیری نو لس پیری خو زه ایزي طریقې سره په خپل پرنٹ لس پیری به پرنٹ سټیټمنټ لیکم خپل نوم به پرنٹ کم خو زه ویم چې نه زه د ریپیټیشن وکم او اتوماتیکلی پایتون مال یو فیسیلیټی راکړه دا فور لوپ وایل لوپ تر باندې چې هغه کې زه یو پرټیکولر لاین اف کوډز چې کوم دی هغه زه ریپیټ کوم نو دلته کې کوم دی زموږ سره فور I in range 10 پورې لاړ شه دا لوپ 10 پورې چلاو دا موږ ویلو کنه چې موږ یو فکس نمبر 4 بچ کوم دی موږ یو فکس نمبر لپاره یوز کوو چې لکه فکس نمبر اف ریپیټیشن لپاره موږ یوز کوو دا شان موږ 4 I in range او دلته کې کولن بلګي یاد ساتئ ٹھیک شو که کولن دیونه لګو نو موږ به چې کله انټر وو نو لومبي لاین ته بدل شو چې بالکل لومبي لاین ته لړو دی مطلب دا دی چې ما دلته کې میسټیک وکړو پایتون مالا وی چې دا یار ایرر دی نو ځکه چې زه خو د فور لوپ باډي لیکم چې کله د فور لوپ باډي کوم دلته کې کولن واچوم او وانه چې تاسو کله انټر پریس کړئ اتوماتیکلی تاسو سره یو ټاب شفت پر سره یو ټاب بل سره دا کرسر بس تاسو یو ټاب چې کوم دی نو دغه بشي دی خو بشي او دی مطلب دا چې د فور لوپ باډي لیکي دی وخت بالکل سمپل لیکم چې پرنٹ او خپل نوم لیکم چې خپل نوم لیکم نو ظفر علي ٹھیک شو اوس بالکل ایزي څه مطلب شو چې دا پرنٹ سټیټمنټ به لس پیری په سکرین باندې ماته پرنٹ کیږي چې دا کله پروګرام ز ایگزیکیوټ کم یا رن کم نو کله دا پروګرام رن کم نو موږ تاسو وګورئ چې یاره دا ظفر چې کوم دی نو لس پیری دی دغه شو اوس یاد ساتئ یو خبره چې رینج چې کوم دی کنه رینج فنکشن چې کوم دی کله چې موږ پکې ولیکو 10 دی مطلب دا دی چې دی به 0 نه د دې ویلیو چې کوم ده کنه دا به 0 نه سٹارټ کی تر سو پوری چې د I ویلیو 10 شي نه وي نو تر هغه پوری به دا اوس I سره څه دی وخت I چې کوم دی نو 0 دی کله I یا صورت I سره ډومبي پر I را ډومبي پر فور لوپ دغه ایگزیکیوټ شو د I ویلیو 0 وا چې کله رینج تر هغه راځي یو پر انکریمنٹ شو او ظفر پرنٹ کو بیا د I ویلیو څه شو
1 شو نو 0 همیشه چې کوم دینو رینج فنکشن چې کوم دینو دی با د 0 نه سٹارټ کیږي او چې کله 0 نه سٹارټ کیږي نو به چې کوم آی ویلیو 0 و 0 پر 0 ته پر ایگزیکیوټ شو بیا چې کوم دی 1 شو بیا 2 شو بیا 3 شو نو هر پیر چې کوم دینو دی کې با انکریمنٹ کیږي 1 by 1 لکه مطلب هر پیر به آی ویلیو انکریمنٹ کیږي تر څو پورې دا کنډیشن میټ شوی نه دی یا تر څو پورې دا کنډیشن سټیسفای شوی نه دی فرض کې زویم چې یاره دی ظفر علي سره چې کوم دینو د دې آی ویلیو هم پرینټ کوم نو دې کې پتا ست پته ولګي چې یاره څنګه دا لوپ چې کوم دینو انکریمنٹ کیږي اوس د دوه طریقې کولی شم چې فرض کې زویم چې یاره دوه پیری ولیکم پرینټ آی ٹھیک شو د آی ویلیو پرینټ کیږي یاد ساتئ چې د آی ویلیو هر پیر چې کله پروګرام فور لوپ رن کیږي نو د آی ویلیو به انکریمنٹ کیږي نو کله چې پروګرام رن کم نو دې کې بولا سو کوی چې تاسو ما ویلیو چې یاره رینج فنکشن چې کوم دین د اس نه سٹارټ کیږي د 0 نه سٹارټ کیږي نو دا 0 نه سٹارټ شو او فرض کې دا نم لیکم کنه دا آی از ایکوال ټو 0 نم لیکم کنه نو کدا پروګرام زران کوم نو دی به هم دا صورتي دا غلط سٹارټ کیږي دغه نشته پکې بدی پکې نشته که تاسو انیشلایز کو نو ډیره خبره ده ټیک شو کو انیشلایز نم وی نو دی وخت چې کوم دینو آی بس تاسو ایز ا ویریبل کاونټ کیږي ٹھیک شو نو آی چې کوم دی وخت ویریبل کاونټ کیږي او آی ویلیو همیشه ون ټایم انکریمنٹ کیږي نو دا لګون ته کې اوکورډ کاری نو زه بسو کوم چې یاره لګون ته کې بدرنګ کاری زه بسو کوم دلته براشم او په دې پرینټ کې به آی ولیکم چې پرینټ کې ځکه آی لیکم نو اوس آی یو ویریبل دی هغه تاسو ډبل کوټس کې دنه واچو نو هغه به کوم دینو اس دغه به نه او مکه شاید آی ظفر علي برا پرینټ کیږي زه وایم چې یاره ما سره د آی ایز ا نمبر پرینټ شي او چې کله د آی ویلیو انکریمنٹ کیږي نو هغه به زه همیشه د ډبل کوټس نه بهر لیکم اوس آی ټیک شو کومه ما ولیکم نو د کې به یو سپیس واچم چې ما ته پته لګي چې یاره دغه دی اوس وګوره 0 رومبه د آی ویلیو سوا 0 ځکه چې رینج فنکشن چې کوم دی همیشه د 0 نه سٹارټ کیږي او -1 دې مطلب لس پیری خو دا رو پوچلې ده خو دې رومبه د 0 نه سٹارټ شو او 9 ټایمز پورې لړ 9 ټایمز پورې لړ ټیک شو نو 0 نه 9 مطلب شو چې 10 ټایم دا ریپیټ شو اوس تاسو دا خپل وګورئ چې آی ان رینج 10 او پرینټ آی ظفر علي فرض کې زه يم چې را دا دغه چې کوم دی یو بل پروګرام پیدا کوم ټیک شو اوس بل پروګرام به وکړو چې دا چل به وکړو چې دا پروګرام هم ډیلیټ کو یو پروګرام لیکم چې زه يم چې یو ټیبل جنریټ شي ما سره د میتھمیټکس یو ټیبل چې کوم دی نو د ملټیپلیکیشن یو ټیبل جنریټ شي ما سره او زه يم چې یو ټیبل اف 2 جنریټ شي ټیبل اف 5 جنریټ شي نو راځي چې تاسو یې د اډوم بي دا غي لګون تکي دغه درکم اوورویو درکم چې یو ټیبل به څنګه جنریټ کوم فرض کیا ما سره زه يم چې یو په سکرین باندې سره شي 5 into 1 equal to 5 5 into 2 equal to 10 5 into 3 equal to 15 اوس دا به څنګه د دې فور لوپ په ترو باندې څنګه کوم یاد ساتئ لومبي ما سوې چې رینج فنکشن چې کوم دی نو دا رینج فنکشن چې کوم دی رینج فنکشن چې کوم دی چې موږ ویلیو پاس کو 10 ٹھیک شو نو د دې سن سٹارټ کیږي د 0 نه سٹارټ کیږي او 9 پورې زی نو دا موږ څنګه کنټرول کوو چې د 5 into 1 چې دا 1 راشي د 0 په اصل کې فرض کې ډایرکټ دا 10 لیکم نو دی بډوم به د سکی 5 into 0 is equal to 0 کیږي با ٹھیک شو بیا 5 into 1 دی به 5 کیږي بیا 5 into 2 دی بیا 10 کیږي نو هغه به څنګه کنټرول کوم بډوم به د صرف او صرف د ډایرکټ په 10 باندې کوم چې هم تاسو پته لګي اوس یاد ساتئ چې دا یو فکسډ ویلیو ده ما سره دا کوم ویلیو ده دا 5 دی وخت ما سره یو فکسډ ویلیو ده دا x چې کوم دی یا دا ملټیپلیکیشن ساين چې کوم دی دا به یو قسم ته یو په سټرینګ کې ولیکم دا به په یو سټرینګ کې ولیکم دا x نو دی ما همیشه هم داسې پرینټ کیږي دا 1 2 3 دا په خپل جنریټ کیږي دا څنګه په خپل جنریټ کیږي کله چې لوپ کله چې د آی ویلیو کله چې د آی ویلیو کله چې موږ وایو چې فور آی ان رینج 10 نو د آی چې کوم دا په خپل انکریمنٹ کیږي اوس لومبي پیر دی 0 شي بیا 1 شي بیا 2 شي بیا 3 شي دا مطلب دا دی چې دا 1 2 3 بچ کوم دی آی په تر بس دا پرینټ کوم او دا خو به تاسو ته پته ولګي نه چې کله 5 په څنګه راځي کله چې زم چې دا زما دا ټیبل دا 5 چې کوم دی دی به ملټیپلای کوم آی سره نو لومبي پیر به آی ویلیو 0 وي دی به 0 راشي بیا چې کله د آی ویلیو انکریمنٹ شي نو هغه بیا 1 وي په ټایم کې د سره واسي شي یو 5 شي بیا 5 لچ سیکنډ ټایم ثرد ټایم چې د آی انکریمنٹ کیږي نو د سره آی سره ویلیو سره 2 دی به 10 شي نو دغه شان طریقې سره چې کوم دی نو زبا دا فور لوپ چلوم اوس څنګه به چلوم زما هم چیرې لګون ته کې نور برکم غټ به کم تاسو لپاره زم چې فور آی ان رینج 10 د دې ان بار کې موږ هم دا سوي دا کوچی لکه ان یو کیورډ دی او ان چې کوم دی نو بس دا څه وګڼئ چې دا څور دي دا لکه آی دا ویلیو چې کوم دی په 10 کې دا ان یو کیورډ دی بیا به تاسو ایکسپلین کوم یاره ان باندې موږ نور څه کارونه کولی شو ٹھیک شو خو دا څه ولیکو اوس کله دا څه ولیکم چې پرینټ ډایرکټ ولیکم فرض کې دی وخت زدا څور دي بالکل فارمیټینګ نه کوم او زم چې بس د آی ویلیو یو فکس نمبر سره ملټیپلای شي او هغه ما په سکرین باندې راشي زه وایم چې آی یا 5 انټو آی کم اوس کې 5 انټو آی کم دی مطلب دا چې آی سره د آی یو ویریبل دی او هغه انکریمنٹ کیږي په فور لوپ کې پریکشن اورم به پر بدی 0 بیا 1 شي بیا 2 شي دا ز پرینټ کوم لوم به ټیک شو دا چې ایگزیکیوټ کوم دا پروګرام دی بلوم به 0 ما راکې ټیک شو
उसके बाद ور 0 بیا 10 بیا 5 بیا 10 15 30 45 پورې دا بیسیکلی او پکار دا و چې د 10 5 are 50 راغلی موږ سره خو تاسو ته ما ویلو چې یاره رینج فنکشن چې کوم دی 0 نه سٹارټ کیږي او همیشه -1 وي لکه 10 -1 نو یو 10 نمبرز 10 ټایمز ریپیټ کیږي خو لکه دی 0 نه سٹارټ شونه دی 9 پورې زی دا دی وجه چې کوم دی دا موږ د 45 راکو او دا موږ څنګه کنټرول کوو نو فرض کې دی چې اوس تاسو ته ما ویلو چې رینج فنکشن چې کوم دی یو 3 ارګومنټس ریسیو کوي دی وخت کې 2 ارګومنټس دي تاسو کوم زه هم چې دا رینج فنکشن دی د نه سٹارټ شي دی د 1 نه سٹارټ شي بیا کومه ولیکومګه او دی لړ شي 11 پورې اوس چې دی کله 1 نه سٹارټ کیږي او 11 پورې زی نو دی به سٹارټ د 1 نشي خو همیشه تاسو ته k -1 دی ٹھیک شو لکه مطلب د انډینګ چې کوم دی کنه د اند سټاپینګ کنډیشن چې کوم دی دی همیشه -1 وي لکه کدی که 11 واچوم نو دی به 10 پورې زی کدی که 12 واچوم نو دی به 11 ټایمز اسو رن کیږي دغه حساب دی نو موږ ورته وایو چې دا 1 نه سٹارټ شه او تر 11 پورې لړ شه لکه مطلب دا دی چې د 1 نه سٹارټ شه او دی به سو پورې زی 11 -1 پورې وځي نو کله دا رن کم نو دی وخت به 5 نه سٹارټ شو او 50 پورې راغی اوس زموږ دا ټیبل چې کوم دی دا صرف 5 to 50 دی 5 نه 50 پورې راغی نو دی مطلب دا دی چې زموږ ټیبل خو صحیح کار کوي دی فارمیټینګ هغه شان نه دی چې څنګه ما دلته کې تاسو ته وایي چې داسې یو فارمیټینګ کې راولم بیا بدل کې څه کوم لکه سرخی پورډر ور لکوم یا د فارمیټ کوم به نو زم چې دا 5 خو چې کوم دی یو فکس نمبر دی به داسې ولیکم اگر ډایرکټ دا کیم لیکل شم زم چې 5 دلته کې به داسې ولیکم چې خدایم چې د آی ویلیو همیشه دا کیږي بیا به داسې لیکم 5 کوما دا کې به واچوم ملټیپلیکیشن ساين به واچوم تاسو ما ویلی وخت کنه چې دا به څنګه دا کوم بیا کوما بیا آی سره هغه ویلیو پرته ده ٹھیک شو او بیا به ایکوال چوم زما خیال پوي بشي پوي که بیا هم په پوي نشو بیا ماته وایي چې په سترګې په دې پوي نشو ٹھیک شو اوس دا وایي دلته کې به کوما واچوم لومبي دا 5 یو فکس ویلیو ده نو دا به همیشه پرنٹ کیږي دغه شان دا ایکس چې کوم دی دا ما په یو سټرینګ کې واچو چې دا د مم دغه شان پرنٹ شي خو دلته کې ما آی ولیکو دی آی سره د ویریبل دی آی ویریبل دی او د سره اسوري د ویلیو اف value of صدا د رینج ویلیو دا چې لکه مطلب دی به همیشه انکریمنٹ کیږي انکریمنټډ ویلیو ور سره نو زه آی زه دې لپاره چوم غني او ایکوال هم ما راځي واچو چې یاره دغه شي مخامخ ایکوال پکې راځي نو کله دا رن کم دی وخت کې نو چل بوشي زه هم چې یاره 5 into 1 5 5 into 2 10 دا ما هغه دغه ولیکو اوس دا ګوره دا آی چې کم دی دا 5 یو فکس ویلیوز راځي او دا آی چې کم دی د همیشه دی ډوم بي پیرا څه لپاره دی وخت کې څنګه سٹارټ کیږي دا 1 نه سٹارټ کیږي او تر کومه پورې تر 11 پورې او 11 پورې نه زی همیشه دی 11 -1 بزي ٹھیک شو نو 5 into 1 او دا دویمه پیر دغه شو دی دغه شو او دا چې کوم دی دا بیسیکلی زموږ یو هغه ایکسپریشن دی چې 5 چې کوم دی نو ملټیپلای کیږي 1 سره چې کوم بي پیر ملټیپلای شو نو دی دغه راغی 5 راغی بیا دی 2 سره ملټیپلای شو په دې ځای کې ملټیپلای شو دلته کې مونږ نه لګونو دا بیا یو اسی یو دغه وي دا ما داسې کو او دا رن کم دی با 5 5 ما درکې نو مشه یاد سړي دا 5 سره بزو ملټیپلای کوم سو آی نو الله ما دا انسر صحیح راځي دا نور خو ما دا طرف چې ما کوم ولیکو کنه دا طرف یا دا طرف دا خو ما هغه فارمیټینګ ولیکو بیسیکلی چې کوم ملټیپلیکیشن کیږي نو هغه خو په دې ایکسپریشن په تر باندې کیږي نو دا زموږ یو ټیبل دغه شو اوس دا ټیبل چې کوم تاسو وګورئ دا یو فکس ټیبل دی کدي دلته 2 کما او دلته کې 2 کما نو دی به کوم دی عمل ده سکی د 2 ټیبل پرنٹ کوي اوس دا هم خبره چې دا 2 ټیبل پرنٹ کیږي نو همیشه به دا مونږ دلته کې پروګرام کې چینج کوو نو که زه هم چې دا پروګرام کې زه نه چینج کوم او زه په دغه باندې چینج کوم لکه یوزر نه انپوټ واخلم یو ماشومان لپاره یو پروګرام جوړوم کنه لکه زه هم چې هغه ټیبل از دکړي شي نو هر پیر زه هم چې هغه ویلیو انټر کیو دا ټیبل هغه ته ملاوي شي نو دا سي هم کولای شم چې سبا کوم سره زه به هم چې د کیبورډ نه به انپوټ واخلم زه به څنګه انپوټ واخلم کیبورډ نه به انپوټ واخلم دلته کې برابر راشم دلته کې برابر راشم چې زه هم چې ټیبل یا به ولیکم چې یاره ټیبل ټیک شو ټیبل ایکوال ټیبل یو ویریبل شو او number to generate table ٹھیک شو او دلته کې به داسې کوم اوس یاد ساتئ بیا ورته ټیک شو چې انپوټ چې کوم دی نو موږ سره کوم یو ویلیو راکړي یو سټرینګ ویلیو راکړي چې یو سټرینګ ویلیو موږ راکړی شو نو هغه موږ په دې مطلب یې په ټیبل کې به یو سټرینګ ویلیو راځي یو ټیکسټ ویلیو راځي هغه به کار صحیح نه کوي هغه شان نو دا به څه کوم دا به زه پارس کوم دې ته پارسینګ هم وایي یا کاسټینګ هم ورته وایي ټیک شو پارسینګ هم ورته وایي او کاسټینګ هم ورته وایي دا ما پارس کو نو دا ما انکلوزډ کو پس کې ما انکلوزډ کو دا په انټیجر کې ما انکلوز کو دې مطلب دا دی چې کوم ویلیو چې انټر شي نو هغه به انټیجر ته کنورټ شي او بیا په ټیبل کې سٹور شي اوس به دا ټیبل دا ویریبل چې کوم دا بدلته کې ټیبل لیکم ٹھیک شو او دلته کې به دا ټیبل دا ویلیو چې کوم دا ټیبل کې چې کوم ویلیو راغلی دا به هم څه شي دا به ملټیپلای شي د آی سره اوس کله دا پروګرام ران کوم کنه دې ماته وایي چې لکه یو ماشوم ته وایي یا زوی ته وایي چې انټر یور ډیزایرډ نمبر ټو جنریټ ټیبل
زیم چې را 9 ټیبل پرنٹ شي چې دا ز انټر کم د 9 ټیبل ما سره پرنٹ شو دا شان دا صورت دا پروګرام ز بیا رن کم ٹھیک شو پروګرام ز بیا رن کم او زیم چې را 3 ټیبل پرنٹ شي انټر کم دا یو ډاینامیک طریقې سره چې کوم دین لکه یوزر نمونږ انپوټ واغستو او په یوزر په انپوټ باندې اتوماتیکلی ټیبل پرنٹ کیږي بجای دی چې ز په کوډ کې دا ټیبل یا دا ویلیو ز پاس کوم او هغه دغه کوم ٹھیک شو په دې خبره باندې پوه شوې امید لرم چې پوه شوې په دې خبره باندې دا چې کوم دینو اوس یو بل وړ کې وندګي پروګرام په کوم اوس زم چې دا صورت ماته دی دغه پرنٹ شي یو 1 نواله 10 پورې پرنٹ شي یا 1 نواله 10 پورې ویلیوز پرنٹ شي دا سو ایزي وندګي پروګرام دی مړو تاسو ته فور I in range 10 ٹھیک شو او زم چې پرنٹ I اوس دا پرنٹ I چې ما وکړ کنه دی 0 نواله 9 پورې پرنٹ شو نو وخت چې کوم دی نو مونږ وی چې 1 نواله 11 پورې ٹھیک شو اوس یو بل third argument ورکوم third argument چې کوم دی زم چې د دې ما سره پرنٹ شي خو ما سره دی د ایون نمبر صرف راشي ایون نمبر راشي او زم چې 2 پکې پاس کم فرض کیا ای 1 نه سٹارټ کیږي نو ایون نمبر خو ال راځي چې کله زم چې دی 0 نه سٹارټ شي سٹارټ د 0 نشي 11 پورې لاړ شي خو سکپ دکی 2 ټایمز نو چې کله دی 2 ټایمز سکپ کوي دی به چې پروګرام زرن کم دی مالا سره کی ایون نمبرز ورکی 0 2 اوس دا چې کم دی کنه دا سکپینګ کنډیشن دی ٹھیک شو دا سٹارټ کنډیشن دی دا انډینګ کنډیشن دی او دا سکپ کنډیشن دی چې دا مطلب ګیپ په څومره راولي په خپل ریپیټیشن کې نو فرض کې چې زم یې را زور دی 101 پورې دی لړ شي 101 پورې ٹھیک شو او ټول چې کوم نه ماته راځي 0 نه والا تر 100 پورې ماته ایون نمبر راکین دا ځکه پرنٹ کوم ماته اوس تاسو ګوره یې مالا 0 نه والا تر 100 پورې ټول ایون نمبرز چې کوم دي نو 0 2 4 6 8 2 0 چې کوم نو بیسیکلی دغه نه دی ٹھیک شو هو یو قسم د فرض کې زم چې دا سکپ شو سکپ کاونټینګ مو کو یاد صورت دی هغه شو کوي چې دا سي ما سره دی اډ نمبر راشي نو زم چې دی 1 نه سٹارټ شو ٹھیک شو او دی مالا اډ نمبر راکی سوري دا سیده هم دا 2 په کې لیکو ٹھیک شو خو دی به دا اوس 2 په کې لیکم او دا 1 نه سٹارټ کوم چې دا 1 نه سٹارټ کوم اتوماتیکلی دی به 1 سکپ کوي ٹھیک شو 2 ټایمز به سکپ کیږي او مالا به دغه راکړي ٹھیک شو یا دا څنګه کولای شم چې فرض کې دیم چې 0 نه سٹارټ کا ٹھیک شو 0 نه سٹارټ کا او دی دلته کې سوري دلته کې دی 2 کا اوس 2 خو نه بالکل دا 1 نه سٹارټ کیږي او دی مال داسې دغه راکړي نو امید لرم چې په دې خبره به تاسو پوه شئ او دا چې کوم دی دا درې آرګومنټس په یو رینج فنکشن څنګه ریسیو کوي دا سٹارټ کنډیشن دی دا سټاپینګ کنډیشن دی او دا چې کوم دی نو سکپینګ کنډیشن دی ٹھیک شو یا څنګه طریقه فرض کې زم چې راځي ما د نمبرز پرنٹ شي او ریورس اورډر کې پرنٹ شي بیا به کوم زم چې فور I in range 10 نه واخله چې 1 پورې دلته راځم زم چې 10 نه دی 1 پورې لړ شي او -1 بزه دغه کم -1 پکې ورکم چې -1 پکې ورکم دی به ریورس اورډر کې ډوم به 10 پرنٹ کی بیا به 10 نه -1 شي بیا به چې -1 شون دی به 9 شي بیا به 8 شي بیا به شي نو داسې طریقې سره به دی دغه کیږي سوري یار پورا کمپلیټ مې نه کو پرنٹ ٹھیک شو او I دا اوس وګوره 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ٹھیک شو اوس یاد ساتئ چې دا 1 ولې رانغی د کجلته کې ماینس شو کله 0 کمزو ٹھیک شو نو دی بسو کی هلته کې به 1 هم سره راشي دې طریقې سره دا موږ پروګرام ډیولپ کو چې ریورس کاونټینګ به څنګه کوو اوس فرض کیا ما سره یو بل یو دو نور کانسپټس داسې په فور لوپ کې دي چې فور لوپ او وایل لوپ کې موږ یوز کوو او هغه څه دي یو دی کنټینیو سټیټمنټ ٹھیک شو او بل دی بریک سټیټمنټ اوس دا کنټینیو موږ کله یوز کوو یا دی مطلب څه دی کله چې یو سرټن کنډیشن پروګرام به اوس لیکو کله یو سرټن کنډیشن راشي یو سرټن کنډیشن چې راغی او هغه کې موږ وایو چې یار کنټینیو ٹھیک شو نو دا ریمینینګ چې څومره سټیټمنټس دي یا ریمینینګ چې کم لاین اف کوډ دی د ایگزیکیوشن هغه فور لوپ په باډي کې ټیک شو هغه به شي هغه سکپ شي او کنټرول به واپس لړ شي فور لوپ ته نو ریمینینګ لاینز چې کوم دی هغه به سکپ شي او کنټرول واپس فور لوپ ته شي سیمیلرلی چې کله کنټینیو راغی او دا غي نه پس چې کوم دی نو سس لاین اف سټیټمنټ چې کوم دی یا س لاینز چې کوم دی لاین اف کوډ چې کوم دی هغه په باډي کې چې کوم په وایل لوپ په باډي کې یا په فور لوپ باډي کې هغه به سکپ شي او کنټرول به واپس د لوپ ته واپس لړ شي لوپ سٹارټینګ پوینټ ته واپس لړ شي سٹارټینګ پوینټ مطلب نه دی لوپ ته واسو واپس کنټرول ټرانسفر شي سٹارټینګ پوینټ خو زموږ کې زبل سم کې دي خو ا پرټیکولر کنډیشن کا میټ شو یا کا پرټیکولر کنډیشن چې کوم دی نو اوس پښتو کې بوله څنګه ویم پرټیکولر کنډیشن چې کوم دی نو هغه کا سټیسفای شو نو ک کنټینیو ور پس راغی دا ور پسې لاین اف کوډ چې کوم دی دا سکپ شي
ٹھیک شو دا به سکپ شي او کنټرول به کوم دی واپس د لوپ ته واپس لړ شي دا کنټینیو سټیټمنټ کار دی خو فرض کیا په بریک سټیټمنټ کې کس یو پرټیکولر کانسپټ یو پرټیکولر کنډیشن سټیسفای شو پرټیکولر کنډیشن سټیسفای شو مطلب زه هم چیرې دا صورت کې په فور لوپ باندې کې یو زه هم چیرې اف د آی ویلیو چې کومه ده هغه 5 شو نو که فرض کې دا پرټیکولر لوپ چې کوم دی دا به 20 پورې چلیږي او کدی 5 شو دلته کې زه هم بریک نو چې دا پورا لوپ بریک لوپ پورا بریک شي لکه مطلب و کنټرول به واپس په څنګه چې کنټینیو کې به کنټرول واپس داسي د لوپ ته لړ واپس دا کې به دي کې به شي د لوپ نه به موږ بهر راوځو په بریک کې به لوپ نه موږ بهر راوځو دا پرټیکولر کنډیشن سټیسفای شو راځي چې پروګرام به وکړو هغه نه پس تاسو بیا ډیټیل کې پته ولګي فرض کې زه خپل آسان پروګرام په نوم وکړو ٹھیک شو بسم الله الرحمن الرحیم فرض کې زه هم چې فور آی ان رینج 10 ٹھیک شو او زه هم چې دا اف آی چې د آی ویلیو 5 شي چې د آی ویلیو 5 شو یا 6 شو یا سم شو که فرض کې د آی ویلیو 6 شي چې کله د آی ویلیو 6 شي نو څه کا کنټینیو کا ٹھیک شو کنټینیو کا او پرنٹ با ولیکم دلته کې هاي ٹھیک شو فرض کې دا پروګرام ران کم د کې بس شي تاسو ګوره 6 پکې سکپ شو 6 پکې نشته ولی چې کله زه هم چیرې دا سوی دا پروګرام چې کوم دی دا به د سکرین باندې ماته څه شو کوي 0 نه 9 پورې به شو کوي خو چې کله دا صورت دی هر پیره به دی چې خپل یو نمبر شو کوي 0 هم شو 1 هم شو 2 هم شو ځکه دا پرنټ موږ به لیکل خو چې دی کله 6 باندې راشي او دی چې کله 6 تر هغه او دا کنډیشن میټ شو نو کنټینیو سټیټمنټ بسو کی دا ورپسې لاین چې کوم دی کنه دا به سکپ کی او دی به واپس کنټرول دلته پورې راشي نو بیا به چې کوم د آی ویلیو چې کوم نیکسټ دا ټیک شو نو هغه نه بیا سٹارټ شي هغه 6 به سکپ کی دا شان فرض کې زم چیرې دا صورت دی 4 سکپ کا بیا دا پروګرام رن کم نو ګور 4 سکپ کا پدې کې ٹھیک شو دا چې کوم دی نو دا شو دا پروګرام د کنټینیو وایو فرض کې بل دا یو ایزی ون ایگزامپل در کوم زم چې کله 4 پوي دی راشي دا چې کوم دی دا پوره لوپ بریک کا واپس بهر راوځه پوره لوپ بریک کا خبر ختمه نو دی به پورل شي دی به 0 1 2 3 خو 4 شو نو دی به دا صورت بهر راوځي دی کوډ به دی بهر راوځي دی به ورپسې لاینز نه راکړي امید لرم چې په دې خبره به پوه شئ په کنټینیو په بریک باندې اوس فرض کې زه اوس نیکسټ کوم دی نو دغه کوم نیکسټ پروګرام موږ کوو په وایل لوپ باندې اوس وایل لوپ څنګه دی او وایل لوپ څنګه کار کوي ٹھیک شو فرض کې زم چې را د ایکس دی او دا غي ویلیو چې کومه ده 5 ده ٹھیک شو ایکس ویلیو 5 ده یا 5 چې کوم ایکس اساین دی زم چې وایل ایکس لیس دین 5 دی چې تر څو پورې ایکس لیس دین 5 دی سوري تر څو پورې x less than 10 دی تر څو پورې x less than 10 دی تر هغه پورې دا لوپ چلاوه بل پروګرام به کوم چې به تاسو ته پته ولګي چې زه په کوم سره unknown دا صورت دی یا unknown conditions ټیک شو سوري unknown repetition دی به څنګه دی نو زم چې while x less than 10 print x ټیک شو خو دغه یو بل لګره اوس دا لوپ چې کوم دی دا په خپل څنګه بل x په څنګه دی کنډیشن x ویلیو دی وکه 5 تا چې کله دلته کې 5 چې کوم دی د 10 نه لیس دی چې کله 10 نه لیس دی به پرنٹ کی خو نیکسټ ایټریشن به څنګه کوي دغه هم دا کنډیشن هم دی چې نیکسټ ایټریشن کی ایټریشن مطلب چې نیکسټ ټایم دی به څنګه ریپیټ کیږي چې نیکسټ ټایم دی ریپیټ کیږي نو موږ به ورته د انکریمنٹ سټیټمنټ ورکو زه به ورته چې x ایکوال دی د x پلس 1 x ایکوال دی د x پلس 1 نو بیا ته هم دې شارټ کټ بسې اوس چې کله ما اسوي دا وکړو اوس څه شو رومبه 5 دغه شو پرنٹ شو دغه 5 لیس د ویلیو already د x 5 وا د x ویلیو سوا 5 وا اوس x راغی او هغه چیک کړی راځي دا 10 نه کم دی او x ویلیو چې کم دی 10 نه کم دی نو هغه پرنٹ کو بیا چې کم دی نو چې x چې کم دی انکریمنٹ شو x کې 5 پروتو 5 پلس 1 6 بیا نیکسټ ویلیو څه شو 6 په x کې 6 بر لړو او x ته چیک کوي چې 10 نه x ویلیو چې کم 6 شو هغه سمال دا یا لیس دا نو هغه پرنٹ بیا چې کم دی نو هغه نه پس چې کم دی نو بیا انکریمنٹ شو اوس د x ویلیو سوا 6 وا نو 6 پلس 1 7 چې کله 7 دغه نو 7 x اساین شو او بیا x چې کوم دا کنډیشن بیا چک کیږي دغه شان تر څو پورې دا ویلیو د 10 نه لیس شوی ني تر هغه پورې به دا پرنٹ کیږي دا 9 پورې کوم لیس دی لیس دن 10 دی دا 9 پورې پرنٹ شو او دیټس اٹ دیتا اوس د دې یو شارټ کټ هم دی پوه شئ او موږ دا سې لیکو x پلس ایکوال 1 x پلس ایکوال 1 دا د دې شارټ کټ هم دی د دې مطلب دا دی چې x is equal to x plus 1 کمنټ کې مې ته مو لیکل چې meaning means د x plus equal 1 مطلب دا چې x is equal to x plus 1 ها اوس راځي چې دا سه پروګرام کو چې کله کې موږ ته پکې دا وایي چې را د
while loop په through باندې موږ یو یوزر نیم چې کوم دی نو د یوزر نه دا کوو او موږ وایو چې فرض کې تر څو پورې دا یوزر نیم ایکوال شوی نه زموږ په ډیټابیس کې چې کوم اکچوال یوزر نیم دی تر څو پورې چې دا شوی نه دی اصل کې خدا خو پکار نه دی اصل کې خبره خدا چې تمام خیال 3 ټرایز وي ټیک شو چې کله تخپل یوزر نیم ټرای کې سپیشلی د بانکینګ سېکټر په حساب سره ټیک شو یا د یوزر نیم په حساب سره چې کوم سکیور سیستمز وي نو 3 پیری بیا اکاونټ لاک لګا موبایل باندې په بانکینګ اپ باندې کوم دی نو 3 پیری تخپل یوزر نیم او پاسورډ ټایپ کیو بس بیا لاک شي ولې چې هغه وی چې دا فاینانشل دغه فاینانشل لاسز کې دي شي یا فاینانشل پلیټفارم دی نو دا ریکوست چې کوم راځي دا د یو اٹیکر نوم راتلی شي نو هغه بیا غي لاک کی خو سیستمز داسي دا پلیټفارم دی چې هغه کوم راځي د امپورټنټ نوي تر اخره پورې بتال لاسو هغه درکې چې یاره خپل یوزر نیم ټایپ کوا تر څو پورې چې دا کریکټ یوزر نیم نه ټایپ کړي نو دا پروګرام یو ډیولپ کوو فرض کیا زم چې نیم چې کوم دی کې بای ډیفالت ویلیو ما صورتي empty string کې یو ویریبل ما ډیفاین کو او پای کې ما یو خپل ویلیو کې خو empty string بیا در عالم چې زم چې while دا نیم چې کوم دی تر هغه پورې دا لوپ چلوا تر څو پورې دا نیم چې کوم دی د سیکوال شوی نه دی د ظفر یاره فرض کې دا نیم به کوم یوزر نیم او زم چې تر هغه پورې یوزر ته وایي چې مال خپل نیم راکوا ٹھیک شو تر هغه پورې مالا یوزر نیم انټر کوا تر څو پورې چې کریکټ یوزر نیم نه ټایپ شوی زم چې یاره while یوزر نیم not equal to ظفر لکه مطلب تر څو پورې تر هغه پورې دا لوپ چلوا تر څو پورې چې دا یوزر نیم چې کوم دی دا ظفر ایکوال شوی نه دی ٹھیک شو دی مطلب not equal to ظفر دا زموږ سره کوم سټیټمنټ دی تاسو په کمپیریزن اپریټر دی ٹھیک شو نو کمپیریزن اپریټر کې تاسو موږ ویلیو چیرې ډبل ایکوالي not equal وي نو تر هغه پورې دا لوپ چلوا تر څو پورې چې په یوزر نیم کې د یوزر نه ظفر نه ټایپ شوی ٹھیک شو او زم چیرې نیم ایکوال یوزر نیم equal input enter your username ٹھیک شو او بیا زم چې if username equal شي د ظفر ٹھیک شو نو بیا څه وکړه بس صرف دا وایم چې username is correct زم چې print کا username is correct ٹھیک شو اوس دا یو پروګرام ما ډیولپ کو اوس دې کې ما یو ویریبل کې خو دا کچې دا څو تر څو پورې دا ویریبل ته چې کله راکې په وایل لوپ کې یو empty یا هغه نه مخکې به یو ویریبل ډیکلیئر کې ٹھیک شو هغه ته ما یو empty string اساین کړه ټایم کې بیا ما وایي چې یاره دا وایل لوپ په ترغی پورې چلیږي تر څو پورې چې دا ظفر ایکوال شوی نه نو هر پیر چې یو رانګ دغه ورکې یو رانګ یوزر نیم ورکې نو دی وتا بیا وایي چې یاره دا یوزر نیم بیا انټر کاو بیا نو چې کله ما دا پروګرام ولیکو دا ما رن کو نو دی مطلب دا دی چې که فرض کیا اوس دلته کې د ما کنډیشن دویم چې انټر یور یوزر نیم زم چې فرض کې ما ولیکو علي اوس علي چې کوم دی هغه په یوزر نیم کې علي سٹور شو ٹھیک شو هغه یوزر نیم کې چې کوم علي سٹور شو نو هغه دې سره چک شو چې آیا دا چې علي د دې ظفر ایکوال دی کنه دی هغه نه دی چې کله نه دی نو راځي دا کنډیشن ټرو دی تر څو پورې چې دا کنډیشن ټرو وي لکه مطلب نوم ظفر نه دی دا یو کنډیشن ټرو دی او دا به ترغی پورته چلیږي چې کله دا صورت دی چې موږ کریکټ نیم واچو نو دا یو قسم ته الټا دغه دی دا کله چې موږ not equal to نو تر څو پورې چې موږ غلط نیم انټر کوو نو دا کنډیشن به ترغی پورې ټرو وي او چې کله به موږ صحیح نیم واچو نو هغه به څه شي ا کنډیشن به شي ابا فالس شي چې کله کنډیشن فالس شو نو دی به دا لکه الټا چلیږي دی وخت دا الټا چلیږي موږ وایو چې کله پورې ظفر not equal وي یوزر نیم not equal وي ظفر نو تر هغه پورې دا وایل لوپ چلاوا وایل لوپ چلولو مطلب دا دی هر پیرا وایل لوپ ټرو کوا تر څو پورې چې ظفر equal نه وي نو چې کله ظفر equal شو فرض کړئ چې مولي کې زاهد مولي کو یا مولي کو زلفي یا وټ ایور سم نیمي شاه مولي کو ٹھیک شو بیا هم تر هغه پورې نو تر هغه پورې به دا while loop true وي ٹھیک شو تر څو پورې چې زه غلط نوم ورکوم نو چې کله ما غلط نوم چې کله صحیح نوم ورکم ظفر نو کنډیشن به څه شي اب فالس شي الټا به چلیږي دا لکه کانسپټ الټا دی لکه جلته کې موږ not equal لګول دي not equal مطلب تر هغه پورې ته ما نوم واړه یوزر نیم واړه تر څو پورې دا کریکټ یوزر نیم دی ورکړي چې کله ته کریکټ یوزر نیم ورکړي دې مطلب دا دی چې ا کنډیشن څه شو فالس شو چې فالس نو ابا موږ ته جمپ کی نیکسټ سټیټمنټ کی اوس ما ظفر ورکو اول ته بیا چې کوم دي نو هغه مونږه کنډیشن چک هم کو یاره واقعي کې ظفر راغلی دی بیا وایي یوزر نیم از کریکټ امید لرم دا ویډیو وګدم شو امید لرم چې په دې کانسپټ باندې پوه شئ را روان نیکسټ سیشن به داسې وکړو چې مونږ به یو کمپلیټ پریکټس سیشن کیدو زم چیرې د فور لوپ
او د if loop combinations او پاغي باندې مختلف programs مونږ وکړو لکه فرض کیا یو sorting یو array مونږ sort کوو ٹھیک شو هغه پروګرام وکړو یا داسې یا صورت maximum value چې کوم نو هغه مونږ یو موږ سره already built in function هم شته چې هغه باندې موږ سره maximum value یا minimum value معلومیږي مونږ وایو چې خپل مونږ یو پروګرام ډیولپ کوو او پاغي کې وګورو چې دا څنګه دا maximum value څنګه کوم یو value ورکړی یا دوه values ورکړو نو هغه کې باغ څنګه maximum value دا کوي یا موږ سره یو array دا او پاغي کې هغه زموږ پروګرام چې کوم دینو هغه لوپ په تو باندې یو element چې کوي په array کې یا په list کې او هغه کې بیا maximum value ګوري یا یو موږ array sort کوو ٹھیک شو یو unordered array دا ٹھیک شو پاغي کې یا یو داسې یو دغه دی یو list پروت دی ټیک شو list موږ مخکې وایو یو list پروت دی پای کې څه numerical values دي چې هغه unordered دي یا ascending order کې نه دي ټیک شو نو هغه موږ څنګه په لوپ او د if په تر باندې موږ څنګه sort کوو ٹھیک شو دا چې کله موږ list وایو پای کې به موږ ډیولپ کوو خو زه هم چیرې د loops that want a control structure combination خیر دی کې هم while مې یوز کو پکې مې if هم یوز کو خو دا چې ډیر زیات programs دي چې هغه توجه وړي تر څو پورې چې تاسو هغه different types programs نه کړي نو زده کړه چې کوم دین لکه ګران شي زه هم چیرې next session یا غین د پس next session چې کوم دینو دا وکړو مونږ په پریکټیس وکړو ها دینه پس چې کوم یو کانسپټس را روان دي نو مونږ به فنکشن سٹارټ کوو اوس فنکشنز چې کوم دي نو یو ډېر زیات امپورټنت کانسپټس دي او هغه نه علاوه چې کوم دي نو دا څومره فنکشنز موږ یوز کړی دي کنه هغه بلټ ان فنکشن موږ یوز کړی دي نو چې کله موږ اوس د هغه په بیک انډ ورکینګ باندې تاسو بالکل نوی کوډینګ انوایرنمنت کې د هغه په بیک انډ باندې کم څنګه یو فنکشن ډیفینیشن چلیږي نو هغه بیا څنګه یو فنکشن په بیک انډ باندې چلیږي چې هغه موږ کار آسان کیو موږ هغه څنګه پرنٹ فنکشن دی موږ بس موږ په کې دا ولیکو موږ د سکرین باندې پرنټینګ وکړي د دې په شابه باندې کم کوډ چلیږي دغه شان موږ یو وړي خیر دغه شان خو ایگزیکټلی نه ولاسي بایو فنکشنز ډیولپ کوو چې را پای کې بس تاسو کانسپټ کلیر کوو ان شاء الله ها امید لرم چې تاسو به د خپل چینل خیال ساتئ لایک هم کې سبسکرایب هم کې او نور سره شیر هم کې کمنټس هم کوي که څه نه پوهیږئ نو زه یو اوپن مایندډ یم او زه هم چې تاسو زده کړئ اوکې ٹھیک شو او دې لپاره که تاسو ډیفرنس اف اوپینین هم راوستئ شئ کوېسچن داسې پوهیږئ چې هغې باندې نه پوه شوي او بیا یې پوهېږم ٹھیک شو نو ان شاء الله امید ولرو چې نیکسٹ ویډیو هم اپلوډ شي زر تر زره الله پامان او لایک او سبسکرایب بالکل مه هېروئ ښه الله پامان السلام علیکم